بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول زه خپل ټول تحصیل کونسل چیرمنان او سپیکر صاحب ټول ته خوش آمدید وایم چې نن ماشاءالله ډېر ښکلی اجلاس وشو او دلته موږ ټول رالو کېناستو. هر یو ممبر هر یو کس خپل زړه خپل د علاقې د مسایل باره کې خبرې وکړې. چونکې دا یو طریقه ده چې موږ ټول پر کونسل کې راغونډې کېږو. بېشکه قانون دې ټایم کې زموږ اختیارات کم کړي دي، زموږ اختیارات نشته، خو بیا موږ خپل اختیار چې کوم لږ ډېر موږ ته دی هغې کې موږ کینو، خپل کې مسایل ډسکس کوو، خپل خبرو اظهار به کوو. که موږ سره کم زیاتې کېږي یو بل باغې نه خبره وکړو، کم از کم چې موږ ټول د دې سرکل نه خبرې وو. نو موږ وخت تر وخته اجلاس راغواړو، دې کې ناظمان هم خبرې کوي، موږ هم لګیا یو، اپوزیشن والا هم لګیا، ټول په یو چینل باندې خبرې کوو. خو چونکې ماشاءالله زموږ ناظمان اوس پولیټیکلي دومره اویر شوي دي چې زما د جواب ضرورت نشته. هر یو سوال دی په خپل هم جواب ورکوي او ټول سیسټم په خپل اتوماتیک روان دی. زموږ تحصیل چې کله موږ الکټ شو هغه وخت نه دې وخته پورې نه موږ د صوبایي حکومت فنډ راکړو نه عبوري حکومت فنډ راکړو. زموږ هغه سیسټم چې کوم شي له موږ ووټ اخیستی دی هغه هماغه شان دی سسپینډډ پروت دی. تقریبا د یو نیم کال کې صرف دا کار وشو چې ویلیج ناظم ته د دستخط اختیار میلاو شو. هغه دستخط اختیار هم داسې میلاو شوی دی چې هغه الټه خپل ایډي ته محتاج ناست دی. داسې اختیارات د موږ ته پکار دي، نه زما ناظم ته پکار دي، الټه موږ ته هغې نه نقصان میلاویږي لګیا دی. نو چې کم صوبایي حکومت کم موږ سره وعدې هغې ټایم کړی هغه یو هم پوره نه شو. او دې ټایم چې کم ګورنمنټ یا کم سیسټم ناست دی هغه نه په سیسټم پوهېږي، الټه یې فیصله وکړي، بیا د هغې شاته لایمن نه چې څنګه کوي. دغه شان دی د ډیث او د برث سرټیفکیټ باندې ناظمانو ډېر تفصیل کې خبرې وکړې او دا خبرې زموږ مخکې اجلاسونو کې هم شوې وې. خو سپیکر صاحب خدای ښه ساتي د ځان پوه کړی و کوټ کې مسله اوس کافي حل شوې ده. خو بیا هم چې کوم صوبایي حکومت کوم فیصله هغه وخت سره کړې وه غلطه وه، عوام نه ځان نو پوه کړی، خو بس کافي حد تک هغې کې مسلې حل راوتی دی. انشاءالله تعالی سپیکر صاحب ته وایم چې را روان میټینګ کې ایډي لوکل ګورنمنټ چې لازمي په خپله حاضر شي، که هغه خپله نه حاضر کېږي موږ به سټریک ایکشن د ایډي لوکل ګورنمنټ خلاف ولو، ځکه زموږ ناظمانو زیات مسایل ایډي لوکل ګورنمنټ سره راځي. دې نه علاوه زموږ پبلک هیلث ډېرې زیاته مسلې دي، زموږ ټول ناظمانو مسلې دي. څنګه چې زما کولیګس ناظمانو د پبلک هیلث د اوبو د ټیوبویلو د خټکو د باره باندې د لاندې د ټولو علاقو خبر وکړه. دا بالکل ټیک ده. د نوښار کې بلکې دې کې بي کې کې چې پبلک هیلث څومره کارونه کړي دي هغې کې 90% ټیوبویل چې کمې دي یا خرابې دي یا چې کوم پایپونه دي هغه په نالو کې اوبه پراته دي یا چې کوم ټیکهداران دي هغو هغې کار نه یې کړی شوی. نو موږ د پبلک هیلث د اکسین خلاف د محکمې خلاف به سټریک ایکشن اړو او خپل چیرمین صاحب ته وایو چې تو هفته کې یو ورځ به تاله زه فکس کړم اکسین صاحب سره، هر یو ناظم کونسل والا راغواړه اکسین سره کېنوه چې په دې مسایل باندې خبره کېږي. که فنډ نه وي که څه منډار کي څه ریپیر فنډ یا هغه کم از کم ولګوي چې زموږ هغه مسلې حل شي. دې نه علاوه په صفایي باندې په ټي ایم اے باندې ډېرې خبرې وشوې، ټول کونسل خبرې وکړې، بالکل جایز ده ځکه هماغه یو حق دی زموږ صفایي هغه چې هغه موږ نشو کولی. خو بهرحال د یو نیم کال کې موږ ډېر کوشش وکړو چې سیسټم ټیک کړو، بلا سټاف او حاضر هم کړو. بیا هغې نه پس آخري اجلاس کې ما دا وویل چې ما سره اپوزیشن باندې یو ځای شي، بیا زموږ ایګزیکټیو کمیټي به یو ځای شي او یو سیسټم به جوړ کړي. خو هغې کې بیا اجلاس نه پس هغې کې 2 میټینګونه مو شو، څه ورک وشو، خو بیا دوباره هغې کې بیا نه اپوزیشن والا نه ایګزیکټیو کمیټي دوباره هغه میټینګ وکړو. نو دوی بیا مخکې هغې نه پروګرس نه خبر نه شو. بیا هغې کې زموږ ایګزیکټیو کمیټۍ زموږ چیرمنانو پکې منډې وویل، تقریبا 80-85% خلک دې ټایم کې ټي ایم اے کې حاضر دي، خپله ډیوټي کوي لګیا دي. زه ټول خپل د تحصیل څومره زما ایګزیکټیو کمیټي ده څومره چیرمنان دي دوی ټول ته زه دا وایم مهرباني دا کوئ چې اپوزیشن ممبران ته روزانه دعوت ورکوئ، ورته وایئ چې راځه زما په محکمه کې دا مسله ده چې زه تاسو هغه میټینګ سیټ کړم چې تاسو خپله کې کوارډینیشن سیټ کړئ. نه زما د چې کوم کمیټي چیرمین دی هغه ته هم زه وایم چې خپل محکمه کې انټرسټ والا او چې اپوزیشن کوم ملګري ته هغه ته هم وایم چې خپل ایګزیکټیو کمیټۍ یا زموږ کوم د محکمې کمیټۍ ملګری دی یا چیرمین دی چې هغه نه تپوس کېږي چې موږ شپږ میاشتې پس اجلاس کوو چې کم از کم یو بل کې ستاسو تعارف وي چې تپوس کېږي چې هغه مسله حل کېږي. د اګریکلچر د ایکسټینشن باره کې موږ ته ډېر مسایل راغلل، موږ تېر شوي اجلاس باندې کافي عمل کړی، خو دا یو پوینټ د ایجنډا کې پاتې شوی. دې کې زه کمیټي جوړوم، 2 کسان به وواړم د زموږ رولینګ پارټۍ نه او 2 کسان به ول اپوزیشن نه، یو ځای فیصله وکړي چې کوم ځای کې غلط کار دی چې بیا په هغې باندې عمل وکړي انشاءالله تعالی. درېیمه غټه خبره میل او فیمیل د ایجوکیشن د واقعي زمونږ پر ضلع کې د ایجوکیشن د فیمیل او میل سکولونو ډېر پرابلمز دي.
स्कूल शता देवाल शता फर्निचर शता टीचर शता हैंडपंप शता सोलर शता पक्की नشता دا داسې سیستم دی چې کوم کې د صوبایي حکومت موږ د سخت ضرورت دی خو صوبایي حکومت دې ټایم کې شته نه یو عجیبه غوندې سیستم جوړ دی نه فنډز راځي بهرحال موږ بی ډي او میل سره هم د دې دواړو چیرمنان ته زه وایم چې تاسو خپل اپوزیشن والا موږ پارټۍ والا ټول یو ځای شئ او د دواړو میل فیمیل سره میټینګز وکړئ چې څومره حد پورې کېدی شي څه ناڅه مسایل حل شي ځکه موږ واړه تباه کېږي لګیا دي زموږ ایجوکیشن سیستم نل اینډ والډ روان دی نه د موږ ته فایده راځي او نه موږ ته هغه شان دی دوی اختیار را کړی دی موږ ته صرف دا اختیار را کړی دی چې ته لاړ شه او چیک اینډ بیلنس وکړه او نوټ کا موږ به دې کې خپل اختیارات نه زیات استعمال کوو ایجوکیشن محکمه چې روان میټینګ ډي او میل او فیمیل دواړه په خپل هم راشي او زموږ کمیټي ممبران چې بیا مخکې یو بل سره فالو اپ کولی شي او بل دا دی چې څومره موږ ناظمان دي کونسل دی پکار د موږ خپل ممبرانو سره د چیرمنانو سره خپل رابطه ساتو چې زموږ را روان هاوس او بزنس یو ځای په استقامت چلیدی شي بل د اعزازي خبره وشوه دا بالکل زیاتره زه ناظم صاحب سره اګري کوم چې یو نیم کال زموږ ټوله ناظمۍ وشو او اخر کې چې شی اپروو شو نو تیر شوی یو میاشت نه اپروو شو هغه یو نیم کال چې ناظمانو دومره منډه وواله خپل خرچ وکړو کوشش وکړو هغه د یو نیم کال هغه پیسې هغه اعزازي بالکل وړه وکړه هغې یو شکل نشته چې هغه یو نیم کال د خلکو هسې منډې ووالې دا یو نیم کال چې کوم شل سره هغې بیخي وړه وکړې او دې میاشت نه ما ته پته هم نه وه دوی وویل چې دې میاشت کې پیسې راغلي نو 60,000 روپۍ شی نه تاسو 60,000 ښودي دي او زه تحصیل چیرمین یې ما 10,000 ښودي دي زمونږ غواړو شته نه تاسو هغه بیا هم راغلي ویلو مقصد دا دی چې دا داسې یو غلط سیسټم دی چې تو کله ناظم نه څه اضایه ورکړې نو پکار دی په ټایم ورکړې چې هغه مخکې خپل سیسټم چلو شي ځکه زمونږ سیاسي خلکو د بیوروکریټس ته د سرکاري دفترونو نه زمونږ زیاته خرچه وي ځکه زمونږ کې بده ډېرې زمونږ میلمه ډېري زمونږ تګ راتګ ډېري زمونږ مجبوریانې ډېري موږ د زیات ډیپینډ کوو خو چونکې هغه سیسټم داسې جوړ دی چې څه وشو هغې نه موږ ته څه فایده نه راځي او مخکې هم څه نه کېږي زه خپله خبر راغونډوم چې د جمعې ټایم هم دی په ما تاسو ټول ګران یې زما ټول ممبران یې زما ټول وروڼه څنګه چې ما ته تکلیف دی ما ته خلک ګیلې کوي دغه شانتې تاسو ته هم خلک ګیلې کوي تاسو ته هم خلک کار تپوس کوي انشاءالله تعاون به کوو خو زه سپیکر صاحب ته دا ریکویسټ کوم چې نن نه پس هر یو کمیټۍ ته به تاسو ډایرکټ order کوئ روز به ورته کېدی که اګریکلچر ده که هغه سوشل ده که هغه کم هم ده چې بھائی ستا پلې روز باندې میټینګ دی او هغې میټینګ کې ایجنډا په تحصیل ناظمانو تاسو ته وایي چې هغوی راځي هغه سره په هغې روز باندې هغې میټینګ کې کیني او هغې روز په هغې میټینګ کې هغه افسر هم ناست دي چې دا مسله په موقع باندې مونږ حل کوو نو چې مونږ ته مخکې را روان پته لګي او چې کوم د اپوزیشن یا زموږ پارټۍ کم ممبر هغې میټینګ کې نه اټینډ کوي نو کم از کم رجسټر کېدی چې مونږ ته پته لګي چې څوک راځي او څوک نه راځي چې دا کمیټیانې به هله فعال کېږي چې کله دې کې ریګولر میټینګز کېږي او د اپوزیشن زموږ دواړه په یو ځای کېنو زما دفتر هم ستاسو دی هر یو شی ستاسو دی ځکه زموږ مقصد ټول یو دی نو مین ایجنډا به دی چې را روان ویک نه به کمیټیان میټینګز کوو اپوزیشن به ټول یو ځای کېني نو تاسو ټول یو ځل بیا شکریا ادا کوم الله خوشحاله ساته الله یې موږ له یو طاقت راکړي چې موږ خپل د عوام خدمت وکړو هغه طاقت موږ حکومت راکولی شي حکومت دې ټایم کې خپله پته نه لګي الله دې سیسټم ټیک کړي چې موږ ټول فعال شو انشاءالله